بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خاصة سورة بقرة آية نمبر 179 بوایو ان شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. ولکم او ستاسو دپاره فی القصاص په بدله اخیستو کې حیاتون زندگی ده. ستاسو دپاره په قصاص کې څه دی؟ زندگی ده. یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو، مطلب عقلمندو، لعلکم دپاره ردی تتقون چې تاسو پرهیزګاره شئ، تاسو تقوی اختیار کړئ، تاسو د الله نه ویریږئ. اوس په دې آیت کې الله رب العالمین لکه وایي که نه چې ستاسو دپاره لکه په قصاص کې چې ده نو زندگی ده، ستاسو د معاشرې زندگی ده پکې. نو څنګه لکه د معاشرې زندگی څنګه ده؟ انسان سوچ کوي که نه چې لکه څنګه په قصاص کې لکه څنګه زندگی ده. بس مطلب دلته د قصاص فایدې دا بیانوي که نه چې مطلب بس یو انسان راولګېږي که نه، بل انسان چې دی نو هغه قتل کي، نو خامخا د هغه په بدل کې به د هغه رور پلار څوک به راپاسي هغه بل په قتل کوي. بیا لږې چې مطلب هغوی بیا هغه بل دغه والا رالګي هغې قتل کوي که نه. دا خو ډېر دي که نه، دا معاشره کې دا دغه ډېر دی. نو یو سلسله یو قسم نه جوړه شي که نه. نو دې سره لکه دا قصاص چې دی نو الله رب العالمین لکه په دې کې زموږ دپاره زندګي داسې اچولې ده چې ګوره بس لکه یو کس قتل کی که نه، او هغه قاتل چې دی نو هغه د ټولو خلکو په مخ کې لکه ټول خلک راغونډ کړي او د هغوی په مخ کې سر کټ کړي، نو ټول خلک به ترې عبرت واخلي که نه، ټول خلک به ویریږي، عبرت به ترې واخلي که نه. نو په دې وجه باندې لکه خلک به کوشش کوي چې لکه داسې قدم نه اوچتوي. بس ګوره او په دې کې چې دا کم لکه الله رب العالمین کم آپشن ورکړي دي که نه، نو مطلب دا آپشنل دي. ټیک شو؟ هغه لکه ګوره بس په معاشره کې چې د ژوند احترام نه وي او د مال احترام نه وي، ټیک شو؟ د ژوند او د مال لکه احترام نه وي، نو انسان چې دی نو هغه به دغه شانته کې لکه پوره زندگی به هغه لکه دغه شانته کې د قتل و غارت به کوي. ټیک شو؟ هر انسان ته خپل جان هم خوږ دی او مال وده هم خوږ دی. نو مال هم مطلب دونه یاد کړی دی چې هغه د هر انسان د بس کار نه دی که نه. او سوره مائده کې آیت نمبر 32 کې هغې کې راغلی دی چې کم انسان لکه څوک یې قتل کو که نه، داسې شوه لکه هغه پوره انسانیت قتل کو، او چا چې یو انسان زندگی بچ کړله هغه داسې شوه لکه هغه چې پوره انسانیت زندگی بچ کړي. ټیک شولو؟ اوس الله رب العالمین فرمایي چې پس کوم یو صورت کې دي د سوره نساء 48 او 116 نمبر آیات تقریبا مطلب دسې یو شانتي کې دغه راځي که نه چې بېشک الله تعالی چې دی د هغې کس ګناه چرې نه معاف کوي چې هغه مطلب د الله رب العالمین سره شرک وکړي. ټیک شو؟ شرک وکړي او هغه په دې حالت کې هغه مړ شي، د دنیا نه لاړ شي. نو الله رب العالمین وایي که چېرې زه وغواړم، که ما وغوښتلی نو زه به یې معاف کړم. ټیک شو؟ شرک چې دی الله رب العالمین وایي چې که چېرې زه وغواړم زه به معاف کړم. خو دلته کې الله رب العالمین مطلب اوپن لایسنس نه دی ورکړی، کلاو اجازت یې نه دی ورکړی. ټیک شو؟ او وایي که چېرې زه وغواړم زه به یې معاف کړم. خو الله رب العالمین وایي هغه انسان به زه لکه اډو نه معاف کومه چې چا څوک ناحقه قتل کړي. ٹھیک شو
ناحقه قتل چې کنه الله رب العالمین وایي چې زه به د هغې معافي نه کوم. ټیک شو، دلته کې دا نه دي ویلي که زه وغواړم زه به یې معاف کړم. صحیح شوله. صحیح بخاري کې دي کنه چې لکه بس یو کس ولګیږي او هغه یو کافر چې دی نو هغه ناحقه قتل کی او هغه اوسیږي لکه اسلامي دغه کې ملک کې اوسیږي کنه او مطلب هغه حکومت له ټیکس هم ورکوي او یو مسلمان راولګي او هغه لکه مطلب هغه قتل کی ناحقه قتل کی یو کافر. ټیک شو، نو الله رب العالمین وی چې هغه مسلمان چې دی کنه هغه به لکه د قیامت په ورځ به د جنت خوشبو چې ده کنه هغه به لکه مطلب هغه به نشي سوم کولی. د قیامت مطلب کم دغه چې یادېږي ورځې چې یادېږي هغه 50,000 سال یادېږي کنه چې 50,000 سال کې مطلب چې 10,000 سال ما په خیال چې تیر شي او 40,000 سال چې باقی پاتې شي کنه نو خلکو ته چې دی نو د جنت خوشبو راتله شروع شي. ټیک شو، خو وایي هغه کم انسان چې لکه کافر چې دی هغه ناحقه قتل کی نو هغه لکه مطلب 40,000 سال هم تیر شي کنه خو هغه ته به د جنت خوشبو نه میلاویږي. مطلب ناحق کس قتلول لکه دونه سخته ګناه ده. صحیح بخاری او صحیح مسلم دواړو کې حدیث دی کنه چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې چې کومه مقدمه به لکه الله رب العالمین ته پیش کیږي نو هغه به لکه هغه کس به یې کنه چې په لکه چا یو مومن کس قتل کړي په ناحقه باندې کنه نو هغه به مطلب هغه خپل دغه چې دی قاتل چې دی هغه به د سر د ویښتو نه کنه د تندي د ویښتو نه به یې نیولي او په مطلب په راکاږلو به یې لکه الله رب العالمین خواله د هغه تخت خواله به یې بوځي او لکه الله رب العالمین ته به دونه نږدې شي او د هغه د رګونو نه به لکه وینه به بهیږي کنه او هغه قاتل مقتول چې دی نو هغه به الله رب العالمین ته به دا قاتل داسې پیش پکې ورته کنه چې الله ته به وایي چې زه په دنیا کې زما لکه زندګي زما نه زندګي اخیستې وه او الله رب العالمین ته به وایي چې د دې کس نه بس زما بدل واخله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. الله دې په ټول مسلمانانو خپل خاص رحم کرم وکړي. نو ظاهره د دلته بس خبره دا راځي کنه چې لکه ردی انسان زندگی چې څونه لیکلی شوی و کنه خو ګوره اغیستې خو مطلب دی لکه د بل انسان دی وکنه قاتل دی وکنه نو الله رب العالمین په د هغې بدل خامخالي. دا نور پسې بس ته نه پوره ده. صحیح شو. صدق الله العظیم.